پلیان ورونو زما قدرمنو مېلمنو دا ډېر ښه ښکلی کار وشو چې نن زمونږ صوبایي صدر د سوات نه شروع وکړه او د ابویي نه شروع وکړه نو دا زموږ دپاره ډېر د فخر خبره ده او د ټولې صوبې دوره به کوي انشاءالله او په هغې باندې به موږ ډېر خوشحاله یو چې زموږ صوبه به له دې سره کافي ښه شي ځکه چې بلدیاتي الیکشن را روان دی او موږ نه غواړو چې بیا تاسو دا اوټ عمران خان ته واچوئ دا سړی نن چا راوستل دی دا هم تاسو راوستلی دی دا بل چا نه دی راوستلی که موږ دا اوټو تیر له ورکړی دی نو نن به دا حالات نه وو کوم سړی راوستلی دی د امریکې ایجنټ راوستلی دی چې لاړو په امریکې باندې کشمیر ټول خرڅ کړو چې په 2 تاریخ دی راغی نو په 5 تاریخ په انډیا کې بیل پاس شو او کشمیر د هغوی وي چې له موږه حصه شوه نن هغې په کشمیر کې ځمکې اخلي نن هغې په کشمیر کې خپل کورونه خلکو له اجازت ورکړی دی دا اجازت 2 اولیاګانو کې نه ورکړی شي چې دې د انګریز بچی راغی او ده چې دی نو ده زموږ ملک ډزې کړو زموږ کشمیر هغې له ورکړو نو موږ خو یې ورکولی یا نه شو خو ده خو هغو باندې بیل پاس کړو د ده نیکه بنګلادیش ورغستو هغه یې ورکړو نو هغه یې پاکستان په ټوټې کړو د ده پلار چې دی هغه اکسیجن و په دغه کې باولپور کې نو هغه چې دی په کرپشن کې پسکې وایزدي کو په کرپشن کې وایزدي کو او ثابت شوه پې ځکه وایزدي کو دی نن د خپل پلار بې غیرته خپل د پلار نوم ولنه اخلي چې دی د شوکت خانم نوم اخلي دی د خپل مور نوم اخلي نو دی په پلار شرمېږي ځکه یې نوم نشي اخیستی بلاول خو په خپل پلار نه شرمېږي چې 11 کاله جیل هغه تېر کړو خو په هغه باندې یو شی ثابت نه شو په بېنظیر بي بي یو شی ثابت نه شو دی بیا زرداري جیل ته لیږي ولې لیږي څه خو دې پرې ثابت کړي که نو چې ثابت پرې نه ده نو په جیلونو باندې هېڅ نه کېږي دی نن په زرداري څه ثابتولی نه شي هسې خلکو ته شور شاره کړله اوس راځي په روډونو کې جلسې وباسي عوام له نورو تکلیف ورکوي خلکو له دا سترګې تورئ چې زه په کشمیر باندې خفه یم کشمیر ورکړی چا دی کشمیر خو ته لاړې په امریکا کې نو سودا وکړه او بیا راغلې بل د شرم خبرې ته وګوره چې ټول عرب ملکونه چې کوم دي هغه له دوی بېل بېل مرسته کوي او وایي چې او دا محفوظه کشمیر چې دی دا د انډیا حق دی څومره د شرم خبره ده چې مسلمان د مسلمان نه وتښتېدو دا د چا د لاسه دا د دې انګریز نیازي د لاسه انګریزه ښځه د انګریزه وکړه د امریکې ایجنټ دی راغلې په پاکستان کې حکومت کې ډالر دې کوم ځای ته ورسوو سره دې کوم ځای ته ورسول خلیج تیل په دیارۍ مزدوري کوم ځای ته ورسېده نن خو خلک تباه برباد شو د پاکستان یې تباه برباد کړو نو زه تاسو ته دغه سوال کوم چې د دې ټولو خبرو ته ګورئ چې دی د خپل پلار نوم نشي اخیستی دی د خپل نیکه نوم نشي اخیستی بلاول خو دا نومونه اخیستی شي هغه پرې فخر کوي په خپل پلار او په مور د هغه په نوم کې هم د پلار نومونه شامل دی نو دی چې نن خپل هغو نوم نشي اخیستی نو دی به موږ عمل څه وچلوي دی به حکومت څه وکړي خو موږ به نور ګډو له په جنګ ورځي نو خدای جوړې ته وګورئ چې راتلونکي الیکشن کې د پیپل پارټۍ مرسته وکړي او همیشه د غریبو ملک دی پارټي همیشه غریبو له بری ورکړی دی پنشن دله زیات کړی دی نوکریان یې دله درکړي دي غریب خو همیشه د پیپل پارټۍ په دور کې ښه شوی دی بل په یو دور کې نه دی ښه شوی نو که دې ته تاسو ګورئ زه را خپل الفاظ ختموم نو دا سوال درته کوم چې آینده لپاره پي ټي آی له ووټ ورنه کوي نه مسلم لیګو له او که ورکوئ تیر له ورکوئ چې سبا ورځ ښه شي سبا دور ښه شي او سبا حالات ښه شي وسلام